اغا مسئله چې کومه ده اغا مسئله ده د قضای عمری دا کوم چې په رمضان کریم کې په اخرنۍ عشره کې چې کوم د جمعې مبارک ورځ راځي د جمعې مونځ نه بعد 2 رکعاته د سحر مونځ 4 رکعاته د ماسپښین مونځ 4 رکعاته د مازیګر مونځ او بیا 3 رکعاته د ماښام او 4 رکعاته د ماخوستن او 3 رکعاته وتر واجب صرف د ماښام او د 3 رکعاتو وتر واجب سره په آخر کې مونږ یو رکعت زیاتو 4 رکعاته تر جوړګي او داغه مقصد هم دا دی کچانه وتر واجب پاتی خو هغه 3 رکعاته یا خدای پاک د حله د یو خدای پاک جل جلاله ته د هغه کمای په هغه باندې پوره شي او کچا وتر واجبو کې څه کمای نه نو 3 رکعاته چون کې بیا نفل نه نو دا 4 رکعات اور سره ملګری کړو چې دا منځیا ضایع نشي چې دا 4 رکعات بیا د لپاره نفل وګرځي الله ول په نفل باندې ثواب ورکړي دا سه د ماخام منظم دی 3 رکعات ک په ماخام منځ کې څه کمای انسان نه راغلی هغه خدای پاک یو هله ده الله به پوره کوي ان شاء الله کچا د ماخام په منځ کې څه کمای ني دا سه ماشاءالله ډېر تکړه خلک شته چې احتیاط کوي یو 4 رکعاتم هغه سره فقهاو طریقه خودلې دا هغه ور سره ملګری شي نو ذات 4 رکعات منځ بیا نفل منځ به وګرځي نو انسان هغه سعی کوشش به ضایع نشي دا ان شاء الله تعالی نن به کوو چې خیر د جمعې منځ نه بعد ډیر دا څومره مجمع راغلی دا ټول په شوق او ذوق باندې به ان شاء الله پکې حصہ اخلو خبر از دکړې سرنا ټولو نه اول خبر ادا دا چې دا کوم عمل دی دا څنګه مارته بیان کې ان شاء الله دی به قضا را ګرځو په دې باندې ډیر زیات اعتراضات دي خلک هغه اعتراضات کړي دا منځ دا ځان یو جوړ کړی شوی منځ دی او دا دی نه کړی او دا دی نه کړی او په هغې باندې ډېر اعتراضات دي دا ټولو جوابات الحمدلله علماو کړي دي خو ستاسو بعضې وخت کې مطالعه نه انسان ته اندازه نه لګي دا ټولې خبرې موجود دي